دا سوال کانو ختم دلته وک یولس کسان دي انی رأیتو 11 کوكبا یوسف علیہ السلام وی یولس ستوري می اولیدل نن الحمدلله دا یولس ستوري ستاسو په دې کلی کې دی یو بچی قرآن په ناظره باندې یاد نن یو مقربه فرښته راځي ستا دا بچی په دې تندي باندې ښکلی نن به د دې بچی د مور او د پلار د مغفرت فیصله رب کائنات د قرآن د دې ختم په برکت باندې کوي خو لیکن دا پکې د افسوس خبرې دا زه نوټ کوم وختي ما اول د الکانو شمارل چې ما وی که دلته کې د یولسو نه که د یو دوو الکانو کوېدنې مرالې بیا په باغیشا کلي کې داسې حجره نشته چې مېلمانه پکې راضی کوي که راضی به کوي پکې نه شي راضی کولی بیا به مشوره ورکوي چې دلته نه راځي چېرته لوی شادي حال بک کول غواړي په ایمان وایئ که د یولسو ماشومانو او د یولسو الکانو کوېدنې په دې کلي کې په یو ورځ باندې رالی دلته به مېلمانه راضی کوي دلته به ګاډي راضی کوي که د دې یولسو الکانو ودونه دا په یو ورځ باندې رالل بیا دلته په باغیشا کلي کې نه چې شانور پوله پورې هم ګاډي نه شي ودرولی او نه داسې حجره به پیدا کړي چې هغې کې به مېلمانه راضی کړي نن که مېلمه ته نه راغواړې نو دا درته خوشحالي نه ښکاري دی له نه راغواړې ښه دا ورکوټه یو مرله جومات دی هغې ته موږ په زور خلک را دننه کوو صاحب چې د حال کې لږ کسان کیني نن یولسو ماشومانو ختمونه دي او نن د هغې نه کم مشران ناستی پکار دا دی دا به مکثریت دی قاري صاحب راغوښتي چې هر یو پلار دا عظیمه خوشحالي ګڼلې وه زمونږ یو مولانا صاحب اوس وفات شوی دی هغه وی زوی مې قرآن حفظ که او چې کله قرآن حفظ که نو ما خپل دوستان راوغوښتل او د خپل وس نه څو چنده زیاته ما په هغې باندې خرچه وکړه دعوت مې وکړه ډېرو دوستانو مشوره راکړه مولوي صاحب کمزوری سړی دونه بوج د سر مه ورلاندې کوه مختصر کار وکړه وایي هغې دوستانو ته مې ووې چې د دې زوی کوېدن مې را روانه ده بیا هغه ټایم کې دا مشوره راکوي د ده واده را روان دی هغه ټایم کې بیا دا مشوره راکوي نن زما دی بچي د الله مقدس کلام دا په خپله سینه کې محفوظ که ورځ په قیامت به د ده د دې عمل د وجې الله ماته د تمام انسانیت په مخ کې تاج را پسروي په خپل سر باندې دا دومره عظیمه خوشحالي چې هلته ماته میلاویږي دا د دې چې نن هم زه په دې ارمان نه رجومه نو کله به چې کوم دی صاحب زه کومه نو هغه وی ما ورته وی چې واده به بلکل ساده کومه او دا محترم عیسانو نو نن اصل خوشحالي د بچی خوشحالي هغه ستا دپاره دا ده چې نن د بچی په سینه کې قرآن محفوظ که په ناصره باندې قرآن یاد که بچی د پګړۍ په سر کړه خدای د لوپرۍ نه بچ که د بېدینۍ او د بېحیایۍ نه بچ که د دې قرآن د تعلیماتو په برکت به انشاءالله د پلار مقام پیژني د هغه ادب او احترام به پیژني دارنګې چې کوم دی نو د مور مقام او حیثیت به چې کوم دی صاحب دا پیژني دغه فزکس کې نه زده کېږي دا په کیمسټرۍ کې یو چپټر ته نشي خولی دا په بیالوجي کې نشي خولی چې د مور مقام به ورته خولی د مشر او د کشر تمیز به چې کوم دی صاحب ورته خولی قسم دی په دې مخکې ورځو کې قاسم مولوي صاحب ما ته وایي یو جرګه ده زه ورځمه وایي چې ما سره ورشي ما یې زه ټیک ده ما وایي چې قاسم مولوي صاحب راغواړي خو خامخا به د مړي جرګۍ چېرته کړي ځکه چې داسې تو مې دا خو په یوسف خان قاري صاحب نه لروغه کولی شي نو هغه پکې سله راغواړو نو هغه چې راغی زه ورسره لاړم د علاقه کې نوم یې نالم تاسو یې پیژنئ ښه یو معزز حاجي صاحب او د هغه یو زوی ما ته مغه دوه درې پیرې د هغه زوی صفت کړی چې د دومره ډګرۍ د حاصلې کړي دي دی کړي دي کېناستو په هغه حجره کې مولوي صاحب دا د زوی او د پلار ورانه ده هغې کې خبرې کوو زما د خدای په ذات قسمي چې سپینګیری پلار او چې د زوی هغې پلار ته کومې جملې زما او د قاسم مولوي صاحب مخکې وې زما ضمیر دا نه ګواره کوي چې زه ستاسو مخکې ویم چې پلار ته کوم الفاظ وي او د هغه حاجي صاحب به کله دا وخت کې رپېده او کله به دا وخت کې رپېده که هغه تعلیم یافته زوی ته ټرت کولی شي ما هغه پلار ته وویل چې دا د ده غلطي م ده خدای کې لویه غلطي ستا م ده ګورې ښه ځکه چې دغه هر څه دې پې یاد کړل دود ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی په پیډر دې غټ کړی دی او بیا لا د خبرو قابل شوی نه و چې بیګ به دې ور په غاړه کړی قرآن نه دې بلکل ناشنا ساتلی دی نو هغه چې هلته ته په هغه کم تعلیم کې دا څه حده پورې مونږ کړي دي په هغې کې څوک د مور او د پلار فضایل مونږ ته نشي خولی د مشر او د کشر تمیز پکې نشي خولی د ادب او احترام
دا کم درس چې دته ملاویږي دا خو دلته په قرآن باندې دته ملاویږي دا مقام ورته چې کوم دی صاحب قرآن ښیي